ریون عالمان هم لیکي چې دومره یقین جوړ کړئ چې د هر کار کولو نه مخکې تپوس وکړئ په دې کې د نبي طریقه څه ده. نو که دغه ترتیب شروع شو نو د علاقو کې به الله خیر او برکت واچوي. کنې دور په موږ تاسو داسې راغی چې خلک خپل بچي وجني لګیا دي، ډوډۍ نشته. پرون یو زنانه خپل ماشومې بچی سره غټ یو نهر و هغې ته ودنګل، خودکشي وکړه، ډوډۍ نشته. څو میاشتې مخکې درې داسې بچي دومره دومره د بېهوشۍ ګولۍ وله ورکړې، بیا ورته تماچه ونیوله، مړ یې کړه او بیا خپل ځان یې مړ کړه. ښځه خاوند زمونږ وزیر اعظم صاحب راغلی نوی، هغه غورځې ویلي دي چې د خلکو له څه چل دی. مهنګایي څه مسله خو نه ده، خلک مرداریږي لګیا دي، ته مهنګایي څه مسله نه ده. نو هغه پخوانی هغه خبرې چې موږ تاسو به کولې چې د بادشاه لور ته چاوي چې لوږه زیاته شي ده، هغوی د قمقل الوات ته وایه ماسته او چاول خورئ مړېږئ به. دا ککړې خبرې، نوم یې هم وایي دغسې څه دی، ککړې خبرې دي چې قرآن نه بغیر لوی شي لکړ، داخې به دغه خبرې بیا. موږ دې له نو راغلي چې موږ د صرف دنیا کې بچي وپالو. د چرګې 25 پورې ما شمار کړي، بینک بیلنس یې نشتی، توڼی نشته، تروړه کې څه شی د هغې نشته، 25 بچي ساتي. خوراک وله هم پیدا کوي، ساتي د هر فساتي. بانګي ته لاړ شه، 3 بیبیانې ورسره او چې ته تېره دې وې څوک ته ځان طلاق چې زمونږ په خوا کې تر د حق څه وایي که نه ستاسو بانګیان چې د بې غیرته خو به نه علاقه خو غیرت والا ده. زمونږ د کمزورې علاقې بانګیان تکړه دي، نو ستاسو خو به خود تکړه دي. پوه شوې؟ خفه کېږئ مه، سمې خبرې به کوو. بانګي غیرت کوي چې زما ښځې ته څوک ونه ګوري. نن ځوان غیرت پرېښودی، خپله ښځه خلکو ته ښیي. مولا او تبلیغي دا ټول په سین لاوکه، قرآن هم نه مني. ستا تاریخ د پښتو هغې کې د سره خبره کوم، جاز به تېروته، زنانه به دن نه شوي، پردی سړی به مونږ وویني. دا ستا پخوانی تاریخ دی، خپل تاریخ مه هېروه. د پښتو ډېرې خبرې پښتو ژبې پورې نه، د ژبه هر څوک وایي. پښتو د یو غیرت نوم، دا علما پې ښه پوهېږي، دا قرآن دوی مطالعه کړی دی. ډېرې خبرې دي زموږ ستاسو د پښتو چې د قرآن د منځه دي، ځینې دي بلکل مقابل کې، هغه به پرېږدو، دا نور چې دي دا به نه پرېږدو. څه حیا غیرت، حیا باندې درته باز شوی دی. حیا چې ختمه شوه، دین ختم شو. نبی علیہ السلام لارې بنځي او سړی خپل سکروارې دی خورې دی، هغه ته د حیا تقریر کوي. هغه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل پرېږده، حیا د ایمان نه ده. مطلب دا دی که حیا پکې نه خو ایمان پکې نشته، که غیرت پکې نشته. او جنت ته بې غیرتو ځای نه دی، جنت ته غیرتیانو ځای دی. او غیرت دې ته نه وایي چې د بل مرای ماته که، هغه د سپو کار دی. موږ به بل سره ښه کوو، داسې سلوک دنیا کې وکړئ چې مړه شئ غیر سړی در پسې خپوي چې ښه سړی و، دې موقع کې را سره ښه کړي و، بد راغلی هم ښه را سره کړي. ته به قبر کې او تا ته به دعاګانې وروستو رالیږي. داسې مرګ باندې مه مرئ، په داسې ژوند مه چلوئ چې زمونږ چې قدم په قدم زما خلاف او زما عزت او زما
تاوان تا او زما په بیزتای باندې خوشاله دبا کوشش وکاو شکر د چې خلاص شو تینا د سلوک مکوای دا علما چې تاسو ته سوي دا سسو د پاره وي او دې کوم خیر دی تبلیغیانو سره خو وګرځي و اکرام مسلم د بل عزت کول چې دا موږ تاسو د بل عزت کوون کې جوړ شو نو ملک ټول امن را نه خوشاله را نه موږ خو د بل عزت نه کوو موږ خو کوشش کوو چې د بل نه جامې وباسو دا کوشش دی خوش د چرګ څه شی شته نه 15 بچی پالی راشا سپے شپگاتا آغا پالی تونا اشتے دے آغا نا مارغانو تا لارشا دا جال نوگی پاسی ماڑ رازی پل پر رب یقین دی زمان یقین نہ دے جوڑ نا بدا مر نرست جوڑی گی نا ما ایتونه لستی سوس مخی قرآن وی چکے دا خلق دا قرآن تابیشی بیا برن برکتونا کتن برکتونا بارانونا میوی فصلونا ایشی کمی بنی موڑوالے بی حدیث کی راضی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چرائشی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا دین با پیش کی خپل سنت پیش کی ټول دنیا باندې به اسلام راشي امن بشي دومره خوراکونه به زیات شي یو انار دانه به 100 کسانو لکېږي دا ولی خیر و برکت وي نن خیر و برکت ختم شو یو فحاشه عریانه کنجرتوب سره ډوډۍ کمیږي دې سره زیاتېږي نه دې سره په عمر کې هم خیر او برکت کمیږي دې سره دا ډوډۍ هم کمیږي نو پرونه ریټ ته چې نه 9.5 زره دی 9.5 زره نه کته نه بره نن موږ نه دا اورېدې خبره چې نن څو نن به 10,000 دا به ډېر ښه ګزاري اوس یو سړی 1200 دیاړي کوي په دې 1200 د خپل علاجونو کې د بچو کې ډالډر او د شي را ولې ارسه کم شو یو ځل 200 باندې تروړه چاوي وي 200 ګرانیږي زه ولګېدم و تروړې چې ما واغستې د چینای مې پرتی دي سخاکیږي خو نه 200 شی خوښ وي یو کم 15,000 باندې ما و تروړي جوړ اوس په ته 15 اغستې شي یو دا نیمه پستاوم نه کیږي نیمه پکېږي تروړه نه کیږي ولې خیر او برکت کم شو موږ دین پرېښو الله چې کوم دین لېږلی موږ پرېښی برای نام زه کوم ډیر کمی دی محراب و منبر والا هم خپل حق ادا کول پریخي دي ستا لحاظ دی د بل دی د دې قوم لحاظ دا دی چې پوره خبره دوته وکړه بس دا لحاظ دی دا لحاظ نه دی چې دی به اوس خفه شي ته به یا الله خوشحاله یا به دا قوم خوشحاله علماء خدمت کې عرض دی دا قوم به ټول یو لاس ګڼئ خپل باندې لا پخپی کې د ستا خپل رشتہ دار دی د دومره لحاظ مکو د دې بل لحاظ وکړه چې د خلکو یقین راشي چې